सर बकाफ सर बुलंदियोबंद जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सर बकाफ सर बुलंदियोबंद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब फतह मुबी पढ़ते रहो तुम, अब फतह मुबी पढ़ते रहो तुम, सैलाब सिफत बढ़ते रहो तुम, तूफान की तरह चढ़ते रहो तुम, दरिया ही नहीं बढ़ के समंदर भी कंगालो, ए लश्कर इस्लाम के जांबाज जियालो। तुम खालिद व जर्रार की अज़मत का निशान हो, तुम कासिम व महमूद की गैरत का बयान हो, तुम तारिक व टीपू के अज़ायम का जहां हो। डट जाओ अगर तुम तो ज़माने को झुका लो, ए लश्कर इस्लाम के जांबाज जियालो। ए हक के परस्तारों सदाकत के नकीबों, ए गर्म सुगन शाइरो फनकारो अदीबो, ए मिंबर मेहराब के पुरजोश खतीबो, अब अपने कलम तोड़ के तलवार बना लो, ए लश्कर इस्लाम के जांबाज जियालो। दाऊद मुंगा द जामिया फारूकी जनरल सेक्रेटरी कारी सलीमुल्ला स्तासु दौरान दे खुले अंदाज के तिलावत कलाम वो फरमाए लो। ज तासु दरखास्त को मा चदल ग्रामक की शई मुकम ज अक्सर राजी अगर उस तजूर गई बेदावी से जोड़े मक्के जे निश्ता और बल असिम सोच दद के आलिम दिन वलाड द अल्लाह रहमतुन बर नरावरीगी न दावे अगर रहमत सर और बरकत सर वस्ता सुन पाए की शिरकत उशी ज उसी औगरात और इज्जतमंद पल मशर उस्ताद मुहतरम मौलाना कारी हबीब अहमद साहिब चिदी खतीब द जामिया मस्जिद इब्दादी दी दी दावत पर को चिराशी उस्ताद दौरान दे मुख्तसर अल्फाज सरा कार अल्लाह कादर रसूल बयान की मौलाना कारी हबीब अहमद साहिब। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس
للناس بشيرا ونذيرا لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فخوشحال د دنیا اور لګوي، فخوشحال د دنیا اور لګوي، مجنون خو بس بل لاوانی. صحبت آنوی د جنت او حرور، صحبت آنوی د جنت او حرور، مومن رضا دخل مولا وانی. درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم بارك على محمد وعلى آله زبا محترم مسلمانان ہوں. د قرآن کریم د حفظ د بعضې زموږه ماشومانو د اختتام په سلسله کې دا مجلس وعظ منعقد شوی دی. نو ډېر مبارک محفل دی او منور محفل دی. پکار دا دی چې دې ته هر څوک حاضر شوی چې کوم ځای پورې اواز رسي او څوک خبري. داسې محافل دنیا کې ډېر کم وي او دا د سعادت محفلونه دي. د دنیا دا بقا او استحکام چې کوم دی نو دا الله رب العزت په قرآن کریم کې ایښی دی. که قرآن کریم د دنیا نه اوچت شو نو بیا الله د دنیا نه پرېږدي. دا یاد ساته. دا موږ چې په دې مدرسو کې یا د ماشومان جوماتونو کې ځای په ځای د قرآن کریم درسونه کېږي او سبقونه ویلی شي نو دا معمولي خبره نه ده. ګوره دا یاد ساته. دا آنکم او بانکم او تانکم او تونکم چې په دې جوماتونو کې او مدرسو کې ویلی شي که نه نو دا د دې برکت ته چې دا دنیا آباده ده. دا په بلډینګونو په محلاتو او په بازارونو په کارخانو او دغه رنګې په دفترونو باندې دا دنیا نه آباده ده. یاد ساته. دا به وي، دا مارکیټونه به وي او دا بازارونه به وي، دا کارخانې او دا تمام دنیا وزارتونه دا به وي چې کله قرآن لر شه که نه الله به یو خپله مارشالله قایمه کړي او ټمبم به خلاص کړي او دا هر څه به درنه زري زري. لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض الله الله. حدیث کې راځي حضور علیه السلام فرمایي تر هغې به قیامت نه راځي تر څو پورې چې په روی زمین باندې یو سړی شته او هغه الله الله کوي. یو سړی شته په روی زمین باندې هغه الله الله کوي، خدای یادوي نو خدای قیامت نه راولي. او که کله هغه هم لر شه که نه نو بیا به دا دنیا روانه کړي. نو معلومه دا شوه چې د دنیا د استحکام او د ملک استحکام دا الله رب العزت په قرآن کریم کې ایښی. که قرآن کریم دنیا کې لوستی شو دا درسونه وو، دا مدرسې وې، که وړې دي او که لوی دي، که 2 کسان دي او که 20 کسان دي او که 100 کسان دي، خو چې دا الله الله کوي او دا آنکم او بانکم او تانکم او سانکم وایي که نه نو دا دنیا به آباد وي. ته به هم ګرځې او زه به هم ګرځم. او که دا ختم شي او طالع ولګېدی نو بیا به الله پاک یو قهري ټمبم خلاص کړي، دا دنیا به زري زري او تباه او برباده کړي او قیامت به راشي.
دا ماشومان چې سپارې ووایي سبقونه ووایي او چوټي شي او په دې لارو کوڅو کې کورونو ته رواني دا د الله رحمتونه دي چې خورېږي راورېږي کوم ځای کې چې د قرآن کریم تلاوت کېږي آواز اورېدی شي د الله رحمتونه نازلي حضور علیه السلام یو ځلې لار باندې روان دی او د یو کور نه د تلاوت آواز راځي الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آواز راځي د قرآن کریم د تلاوت جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ودرېد اوري د قرآن کریم تلاوت یا صحابی د لرینا د کور نه تماشا کوي چې حضور علیه السلام ودرېد حضور علیه السلام ودرېد تماشا کوي اوري قرآن کریم بل ورځ په هغې لار باندې بیا جناب محمد رسول الله روان دی بیا د هغې کور نه د تلاوت آواز راځي لیکن بیا ونه درېد روان نو صحابه کرام خو لکه د مست غوندې نه و که نه هغې بدان پویو یو نوی کار چې به وشو هغې بدان پویو دین باندې بدان پویو فوراً به عمل کو دا صحابی را منډه کړې یا رسول الله پرون هم تاسو په دې لار باندې روان وئ تلاوت کېده تاسو ودرېدئ نن هم تلاوت کېده او نه درېدئ دې کې حکمت څه حضور علیه السلام ورته فرمایي پرون چې تلاوت کېده عام تلاوت کېده نو زه ورته ودرېدم او رحمتونه د الله راورېده نو ما ویل چې په ما باندې م راورېږي حضور علیه السلام خو په خپله رحمت دی وما ارسلناک الا رحمة للعالمین حضور علیه السلام په خپله رحمت دی انا رحمة مهدات لیکن د قرآن کریم رحمت بیا بل شان رحمت دی د قرآن کریم رحمت دا بیا بل شان رحمت دی ودرېده د دې زم محتاج یم لوی پرون د عام قرآن تلاوت کېده او دا نن چې ونه درېدم نو ځکه ونه درېدم چې سوره یاسین تلاوت کېده سوره یاسین لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين ده هر شي لپاره یو زړه دی او د قرآن کریم زړه چې کوم دی یاسین حضور علیه السلام فرمایي چې زما د امتیانو په دې زړونو کې دی سوره ملک سوره یاسین دا پراتی الف لام میم سجده دا د تلاوت کوي د شپې د تلاوت کوي د ورځې د تلاوت وإنن سورة ياسين تلاوت كده نو دا رحمتنا عام را وريدل كدلتو وكالتو نو زكا زروان او پرون خاص را وريدل نو زكا التو ودريدل او نن عام را وريدل نو زكا روانو مو كروان نوم پما رحمتنا را وريدل ندي وجر زوان ودريدل آرز بداو يا قرآن كريم يو حرف يو آيات يو ركوع يو سورة صحابه کرامو ځان له یو حد مقرر کړی و چې زه به دومره تلاوت درته کوم چا سپاره چا دو سپارې چا درې چا منزل ختم چا لس سپارې په ځان دا لازم کړو چې دا تلاوت به مونږ کوو حضور علیه السلام فرمایي چې په آخره زمانه کې به داسې خلک چې علمونه به دومره نه وي بلکې حدیث د سرنا روایت کې دا دی چې د قیامت په ورځ باندې به بعضې کسان د نور په منبرونو باندې ناسي او د محشر د میدان تماشه به کوي د محشر د میدان تماشه به کوي چې څنګه حساب کتاب کیږي او څه کیږي او دې سره به حساب او کتاب نه وي چرته چې د سوري درک نه لګي دی به تماشه کوي تماشبین به نو چاہتا پوزو کہ یا رسول اللہ بس سوکی وی آغا کسانی کہ دا قرآن کریم تلاوت بوداگان بیو پا جماعتونو کی مراسیو ذات بے قرآن غنولی و تلاوت بکی
رجل يقرأ القرآن على كبر وهم يقرؤون القرآن على كبر سنهم. هغه خلق وي چې بوډاګان وي د قرآن کریم تلاوت وکړي. بوډا سره ډېر خلک چې قرآن ته ناسي کنه ډېر خلک او چې په بازارونو کې ناسي او ځان ته کرسي د مخه دکان مخه ته چوري او زنانه تیرې شي تیرې دي دارینه تیرې شي هر چا پورې خنداګانې او ټول دا د قرارداد د نیکزه پیژنم پیسې راغستې او خلک دا کړي او یا ټي وي ته ناسي کرکټونه ګوري. بوډا سره دا خوند نه ځان سره خوند نه کوي هیڅ سره خوند نه کوي د شریعت. لیکن دا بوډا سره چې د خبر په غاړه ولاړ دی ته ولې ناسې بې ځایه ته ولې بې ځایه ګرځې ته ولې بې ځایه ودرېږې ته ولې په ګپ شپونو کې اخته د وخت قدر درسره نشته. ځان وپېژنه لږې شپې رایې کې 50 رفته در خوابي باشد کین پنجرو د دریابي. هغه څوک چې شپېته کاله او یا کاله د په لهو لعبو کې تماشو کې تېر کړو د دې یو سورت قدر وکړه. على كبر سنهم يقرؤون القرآن دي كتاب الله لري قرآن كريم تلاوت بكي او دي با بوډاګاني او لاندې به تګوره د قرآن کریم تلاوت بکي. داسې خلک به د نور په منبرونو باندې ناسي. دویم سړی به هغه وي چې هغه به چې کوم دی اذانونه جوماتونو کې وایي مؤذنین جومات مؤذنین للصلات آوازونه به کوي حي علی الصلاة حي علی الفلاح راځئ خلقو منزله راځئ زید اخلاصي ته. دویم کس باغی او دریم باغی چې هغه ډیوټي کړی چا سره نوکر دی د الله حق یې پوره کړی دی او د خدای حق یې پوره کړی دی او د مالک حق یې پوره کړی غلا یې نه ده کړی. نو داسې قسمه خلق دا به د نور په منبرونو ناسي او خلق به غیبتي کې غیبته او حسد دی غیبته ده حسد زوال د نعمت تمنا د زوال نعمت د غیر نه چې زړی سره نعمت ته تو یار د سره نیو مال دی ما ته دی ملاو شنو د حسد دا بنیتی دا بغض دی دا نه ده دا سړی تباکی او عمل خرابوي دا سي سوځي لکه خشاک چې اور سوځي او یو غیبته ده چې غیبته جایز ده چې ته داسې وای چې خدای دې نه ورکړي ده مال امراک. نو خلک به د قیامت پر ورځ غیبتو کې چې خدای دا انعام خو دې چې په موږ هم کړی. نو ګوره قرآن کریم زموږ د ورور مخکې یو حدیث ترجمه وکړه ان هذه القلوب تستوي كما يستوي الحديد چې د زړونو ته زنګ لګي زنګ. یو صحابي د بوس کې یا رسول الله زړونو ته چې زنګ ولګي نو اوس پرې ته چې ولګي خو موږ یې لرکو دا هغې یا که لږ د زنګ نو په کپړې لرکو که لږ زیات نو مالګه او شګه وګورو نو په هغې لرکو یا په بل څه لرکو او که ډېر زیات زنګ نو په اور کې کېدو ویسو اوسپنه او بیا په څټکونو باندې وټکو نو هغه زنګ لر شي. لیکن زړه ته چې زنګ لر شي فقالو فما جراوها یا رسول الله د دې د لر کولو بس څه صورتي. حضور علیه السلام ته فرمایي بتلاوت القرآن قرآن کریم وایا د قرآن کریم تلاوت کوا دې سره به د زړه زنګ لرې کي. وفي روایت او الذکر او په بل روایت کې راغلي چې ذکر الهي سره مؤمنا ذکر خدا بسیار گو. مولانا ضرور فرمایي مؤمنا ذکر خدا بسیار گو تابعی درد عالم آبرو. ذکر خدا سره به تا آبرو عزت ملاوي. تلاوت د قرآن کریم سره به زړه نه زنګ لر کېږي او الله قرب به حاصلېږي. عرض بداو اما وخت مختصر دی علماء کرام راغلي دي او ناتخوانان حضرات مشایخ ایوه تقاریر کی ستاسو وخت واس خبرې ډېرې زیاتې موږ چې په حالات حاضره باندې تفسیر وکړو او لیکن چونکې وخت مختصر دی زه بل خوا هم روان یم بلبانه هم راغلي دي لهذا دا یو څو معروضات عرض کړه خو دا محافل دا ډېر کم کړي. کوشش دا کول پکار دی چې دې کې انسان شرکت وکړي. ګوره پښتو کې یو متل دی دا متل هم څه د ورالو حدیث سره باقاعده سمون خوري او خو کړي که نه. زمونږ په پښتو کې یو متل دی یا نرشه یا د نر شاکر. دا یو متل یا نرشه یا د نر شاکر. اول خو په خپله قرآن زده کړه عالم شه حافظ شه قاري شه ځان د یو مبلغ اسلام جوړ کا مجاهد اسلام جوړ کا او د دنیا ګوټ ګوټ ته قرآن کریم ورسوه.
لکه دا قرآن کریم حجت لک او علیک یا به تا باندې چې کوم دی ګواهي وکړه چې خدایا زما یو ټکي خدمت دې کړې جهنم ته ورګزار کا او حجت لک یا به ستا دپاره دلیل شي جنت ته به دې ورسي. نو دې قرآن کریم حقوق دي مل جمله حقوقنا یو حق دام دی چې دا ووایي ځان پې پوه کړي تلاوت وکړي بیا په معنا ځان پوه کړي عمل پې وکړي بیا بل ته وښیي بیا په ملک کې رایج او نافظ کړي. لولنی حق دا چې قرآن اولولا ځان پوه کا تلاوت وکړه الفاظ یې درست کا ورب قارئ یقرأ القرآن والقرآن یلعنه ډېر کله ته یو قاري د قرآن تلاوت کوي قرآن کریم پې لعنت وایي ولې غلطي ورځي ده د دې وجې نه قرآن کریم صحیح کې دا دیني مدارس دي دې سره ځان نه وخت وباسئ که نیمه ګنټۍ که ګنټۍ بچي باندې لازم کې لکه څنګه چې سکول لازم کړی سهار د بانک نه مخکې به ګاډۍ اوازونه کوي او پټکوټ به دونه ته واچئ او ډوډۍ ونه تیاره کړئ سر ونه منګل کړي او ویې لامبئ او برش مالش یې کړي او بیا فیسونه هم ورکوئ فیسونه هم ورکوئ چې یاره زما زوی فصل ایو سړی مولانا صاحب له راغی بعضې وخت د سړي د خولې نه کفر خبره وځي وای مولوي صاحب زما دې زوی ته دعا کوه انګلیش میډیم سکول کې به داخل کړی دی چې ده ته خدای پاک انګریزي ورولي او دی باهر شي. نو هغه مولانا صاحب دی چې زه ده ته دا دعا کومه چې خدای دې په انګریزۍ کې فسټ راولي. نو دا دعا ورته ولې نه کوم چې قرآن کې فسټ راشي. دا هغه سړی ورته وایي نه دا خبرې تلې راغلي دي اوس دا د مور پلار شوق وایي دا خبرې زما زوی د خدای عیسایي کې خو چې انګریزي زده کړي. توبه استغفر الله دا څومره د کفر خبره ده زما زوی د خدای عیسایي کې خو چې د انګریزي زده کړي. موږ وایو ګوره موږ دا نه وایو چې انګریزي به زده کوه زده کوه هره ژبه زده کوه خو بخنیت یې زده کوه چې تبلیغ پکې د قرآن کریم ترجمې پکې وکړي. موږ دا نه وایو د دې مخالف نه یو کالجي ته وایي جومات ته راشه جومات والا ته وایو کالج ته راشه نه بغیر د هغې نه ګزاره کېږي او نه بغیر د دې نه ګزاره کېږي. دا دواړه سر باندې به برغ بیایې دا دواړه کارونه به کوې هغه به هم زده کوې او دا به هم زده کوې بغیر د دین هم کار نه کېږي بغیر د هغې نه هم کار نه کېږي. لیکن موږ دا وایو چې څومره توجه د انګریزۍ نه ورکړې ده یا کسب هنر نه ورکړې ده د دې مطابق خو قرآن لم لږه ورکړه که نه خبر کې به درنه تپوس به څه کېږي انګریزۍ کې به درنه کېږي که نه عربۍ کې مطلب به به څه کېږي د محشر میدان کې به څه کې تپوس کېږي جنت کې ژبه کومه یوه ده محمد ابي عربي څوک قرآن کومه ژبه کې نازل دی لږ دا هم زده کړه که نه. د دې وجې نه موږ دا وایو چې دا شوق را پیدا کړې یو یو ټکي عربي قرآن کریم وینا دا پټۍ سپارې نوراني قاعدې دا په دې ماشومانو زده کړې. حضور علیه السلام فرمایي تاسو په خپلو زنانو باندې سورت نور ووایئ سوره احزاب پې تلاوت کړئ سوره نساء ته ووایئ چې دوی هغه حقوق به نو پېژني. موږ وایو یا رسول الله ته خو سورت نور یاد ہے سورت نساء یاد ہے سوره احزاب یاد ہے ټکې به م ورته ونښیو سیده د عیسایانو د سکول او د کالجونو ځایونه به ورته وښیو هغه لارې کوڅې به ورته وښیو چې نه به ستا په کار شي او نه به زموږ په کار شي. قرآن به ته ادب ښیي قرآن به ته اصول ښیي قرآن به ته انسانیت ښیي. د قرآن موضوع څه ده د انسان جوړول. د دې وجې نه قرآن زده کول دا وخت دی ماشوم بچې موږ دا نه وایو چې هلته امریکایان ټایم لېږه خو چې 8 ګنټې او 10 ګنټې او ټیوشن چې یو دی کې نو 14 ګنټې دې جوړېږي دا ټولې هلته تا ورکړې او نیمه ګنټه د قرآن سره نشته هلته په زرګونو په لکونو لګې او دلته پیسه بحریه ټاون ته یو ځل تللی وه هلته یو کالج جوړ شوی دی سکول کالج نو هغې کې انګریزان استادان راغلي دا میډیم او دا میسې چې دي دا ټولې انګریزان د امریکې نه راغلي دي. نو ما تپوس وکړو چې دا ولې وایي دا دوی به انګریزۍ کې وړو ته او په خپل تهذیب کې تربیت ورکوي دوی به د مسلمانانو ماشومانو ته سبقونه به انګریزان یې ښیي. باید د دې فیس څومره دی وایي ماهانه 1 लाख روپۍ ګوره 1 लाख روپۍ ماهانه فیس دی چې هغه انټري فیس بیا څومره د داخلې دا او باقاعده هغه سکول ډک و باقاعده ماشومان پکې داخل دي بحریه ټاون کې. نو 1 लाख روپۍ خو ته او تعلیم ورته څوک ورکوي د انګریزانو بچي انګریزان یې ښه دي نو هغوی به ورته څه ښیي هغوی به ورته عیاشي نه ښیي هغوی به ورته فحاشي نه ښیي هغوی ورته قرآن ښیي نه هغوی ورته خپل
تهذیب خی نمنگ دا تواوی سزار لیوالی مجوڑا راشا قرآن مفتی دا تناری ہوئی عالم دا تناری ہوئی دا ہر جمعات دا ہر منبر و محراب نا تاواز کی گی شیخ الغراش قرآن ہوئے بی پیسی ہوئے ما پیسہ راکوئے بڑوڑے راکوئے مٹکا راکوئے کسی دا دوسا کی گی ورکاو کنکی گی نو غواری در ننا نو اسی در تخائی قرآن کریم در تا اسی خیو دا خدای نتیجہ دا خدای سرد ملاوئی او انگریزی بس دکے او چاہ سرد ملاوئی کی دا خدای سرد دشمنی منگ دانا ہوئی چھ میز دکا وزدکا لیکن ور سر قرآن مزدکا قرآن مزدکا کہ قرآن دے زدکا نو تباکی کی بنا تحریکی کی بنا کمیو نسبت درنے نہ جوڑی گی غام خداغی علاج بکی گی اور داغی فوج بدیتم تقویت حاصلی گی لہذا قرآن زدکا قرآن گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جو بقرآن زیستن قرآن واخلصتا در برز دعا دپکیم قرآن واخلصتا در برز دعا دپکی ام دا دنیا او دا اقباخ رنا دپکی لہذا دا وقت ناخلم سبحان اللہ سے وہ آو ددیر و معتمم سے دارالعلوم و مدرسی اللہ دا مدرسہ کامیاب و سرفرازی کی دیجی کم خدمت کی یا دیس رسو کم خلق تعاون کی اللہ دے غیلہ دا غی خی بدلے پا جنتونو کی ورکی لکو یا عالم شاہ کا عالم نشی جوڑے دے بیا دا عالمان خادم شاہ معاون شاہ دا غی چی کم دے طالب العلم شاہ او ازدکر قرآن ندے وجنا بنگوائیو کہ سڑے السامیو کہ ویسے قرآن نوارزی نو تمام فقاو دا لکلی السامیو کل خاری کل السامیو کل خاری اور ریدن کی بشانتا نوائن کے دے کل لو کتانا نظر دی واتوائی لکا ما تلک تلاوتو کا چیزورم نو دا تا چی دا سیسا لکا چیتاو ندے وجنا دا عرص کو کوشش داو کرتی اور شبان تاب دیر بنا اس کا دا دیگے حفظ قرآن نی لو نادرہ خوب ہوئی کنا سنہ سبب پوائشی نو صدقہ جاریہ دا اللہ دی مولا پدے عمل کو توفیق راکی دا دینی مدارس دا دین خلاگانی دی دا دی خدای تمام بر دائم و قائم ساتی اور اللہ پاک دین فارغین دا دنیا گھٹ گھٹ تو رسی جدا اسلام و دا دین و دا شریعت خدمتوں کی اور تمام دنیا کے دا اسلام اور شریعت و قرآن دا حفظ اور عائشی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین हमारा चीनो अरब हमारा हिंदुस्तान हमारा मुस्लिम है हम वतन है सारा जहां हमारा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा दुनिया के बुत कदों में वो पहलगर खुदा का हम उसके पासबा हैं वो पासबा हमारा तेगों के सायों में पलकर जवा हुए हम खंजर बिलाल का है कौमी निशान हमारा मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी तमता नता किसी से सेले रवा हमारा बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा सालार कारवाहें मीरे हिजाज अपना सालार कारवाहें मीरे हिजाज अपना इस नाम से है बाकी आराम जा हमारा दाओ जमुंगा द जामे मस्जिद इमदादिया खतीब कारी हबीब अहमद साहब चुडेर बखकुल अंदाज सरा द कलामुल्लाह फजाइल स्तासु दौड़ान द बयान कल जोस खपल खूब मिलमा और खपल उस्ताद मुहतरम
خطیب جامع مسجد افریدی خان شیخ الحدیث حضرت مولانا شمس الحق صاحب ته دعوت ورکوم ستاسو د وړاندې مختصر الفاظ سره قال الله قال رسول بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د حضرت خطیب سے بیان کې استاد هو ترمنځ خلل نه واقع کیږي او بهر سمره تاسو ملګری دلته کې حاضر یې دي محفل کې ناز دي اگر چې ما د دې خبره احساس ده چې ګرمي ده او تاسو په تکلیف کې ناز دي د الله په ذات قسم خورم چې دا محفل و تاسو د قیامت ورځ باندې به یاد ساتئ. دا ډېر بارونه او بهترین محفل داسې محفل به مونږ ته په زندګۍ کې کله نه راځي یاد ساتئ. ګورئ د دین مخکې به هر قسمه خوشاله مونږ او تاسو اټین کړي پکې شریک شوي یو خو داسې محفل د قرآن عظیم الشان یا د دین ما سوا دیني څومره محافل دي چې هغه منعقد کیږي او پای کې مونږ او تاسو شریک کیږو د هغې اجر او ثواب چې په هغې په تکلیف باندې کم ملاویږي دا مونږ او تاسو ته پته نشته دی الله پته لګېږي دا سترګې پټې شي او د زړه سترګې راکولو شي نو بیا موږ ته پته یا الله ګرمي چې زمونږ نه خولې پیرې په اور کې ناست وي خو دا محفل یو سکند زمونږ نه تللی خو نن موږ سره د دې محفل قدر نشته دی. ولې دي مولیانه سوزګار دي نه روزانه دي خولې چا بند کړي دي لګیا دي بس 24 غنټې تقریرونه دي او مثال کے طور پر داس یو بل قسم محفل وچ داغه د اسلام سره د سره تعلق نه وي الله دې نه کې د محفل په دای زین باندې جوړ شي او په داسې علاقه باندې جوړ شي او که جوړ شي وي تاسو به کتلې په دې ځای کې به خلکو په د سکولونو نه کالجونو نه او د ارز یو ځای د خپل سرکاري ادارو نه به چټي کړي وي ته به حاضر کړي به کنه او دا دیني او محفل نه د الله د عظیم کلام نور خبرې ورسته کو نور خبرې وبريګلو عظیم خبردار دا کلام د چاره دا ما خیال مونږم ګرمه والی आवाज موزي دا کلام د چاره د رب کائنات دی او رب کائنات په دې خوشاليږي چې په دنیا کې د انسان جاو جلال جوړ کی مرتبه جوړ کی بین استجاد کی گاڑی او بنگلې جوړ کی دې د الله په دې خوشاليږي ان الله لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الله تاسو مالونو ته نه ګوري تاسو جانونو ته نه ګوري تاسو حسن او صورت ته نه ګوري تاسو مال او دولت ته نه ګوري مگر تاسو اخلاص او تقوا او تاسو رته ګوري. رب کائنات دې موږ ته په دې باندې اجر عظیم را نصیب کړي. دا لږ تکلیف دی د دین د خاطره به برداشت کړو دین د بار موږ وایو کنه یا الله تعالی قرباني څه ته وایي موږ وایو کنه یا الله تعالی قربان ستاره دین نه قربان ستاره پیغمبر نه قربان ستاره پیغمبر طریقو نه قربان کو چې لږ تکلیف راشي نجی نه نو خدا وایو چې زموږ دین د بار خپل سر قلم شه او نن چې په موږ باندې ګرمي راشي لږ به موږ ناراسته کیږو کټېټ پکېنو ان شاء الله هر خبره به د هر عالم ډېر بهترین به ادب طریقې سره او ان شاء الله غور فکر سره ورو تر اخیری مجلس پورې با کرانه خلی بیګي دي کنه دا خو یو ورځ ده یو درې سرور غنټې دي تیرې بشي کومه د قدر او قیمت معلوم نه چې د قدر او قیمت سره الله به صبر کوي المرء مع من حب څوک د چا سره محبت کوي د قیامت پر ورځ به دا سره پاسي زموږ د علماو سره طلباو سره صلحاو سره اتقیاو سره پرهیزګارانو خلکو سره محبت دی او کنه دی لیکن ان شاء الله چې دې ناس په سخت ګرمۍ کې دا دومره لوی شيوخ دومره لوی حضرات راغلي بس ته ناس دي نو چې دې ناس دي مونږ بیا مونږ خو مونږ د علماو د خو خوري او الله دې کی کبدې کې الله حساب کو دا ګټه ډیره غټه ده نو رب کائنات په دې محفلو کې مونږ ته شرکت او بیا چې علما څه فرمایي باید عمل توفیق دې کو ډیر رانیسي ان شاء الله مګری لګ نږدې کېږي او ډېر غور او فکر سره کېږي الله تاسو ته جزای خیر درنصیب إن الحمد لله نحمده ونستعينه
ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فاستغفره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار فتدبر القرآن إن رمت الهدى فتدبر القرآن إن رمت الهدى العلم تحت تدبر القرآن العلم قال الله قال رسوله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وتشاغلوا بزخائر الهزيان نبذوا كتاب الله خلف ظهورهم وتشاغلوا بزخارف الهذيان درود شريف الله اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم زما خو بذات خود سبایان تا اراده نو مولانا صاحب حکم وکړ مجبورې په بنا به یو دوه درې څلور خبرې تاسو ته وکړم ډېرو بیانونو نه خلک تنګ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارکه ما تاسو ته ولوستو من قرأ القرآن فاستظهره سوک چه قرآن لولی او آخر داشی چه پیاد و یاد شی لکه مدارسو کی تاسی گوره او جماعتونو کم تلاوتونو کئی سر خوزی فاستظهره آخر پیاد و یاد فأحل حلاله وحرم حرامه لیکن د تلاوت او د حفظ نرست بیا یو بل کار چې قرآن په احکام باندې عمل شروع یو حافظ هغه دی چې هغه به عمل یو حافظ هغه دی چې هغه به عمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړي چې ته حافظ به عمل شه دا بخوان نه کوي چې دی خوا د قرآن یاد کړی دی اخوا نسوار اچي دی خوا د قرآن لوستلی دی اخوا سیګریټ څکي دی خوا د قرآن یاد کړی دی اخوا د موبایل کې تصویرونه جوړ کړي او دی خوا د قرآن یاد کړی دی اخوا د موبایل کې فلم اچولې دا خو احل حلاله وحرم حرامه تقوادار حافظ درنه جوړ نشو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړي چې تقوادار حافظ درنه جوړ شي او د دې ګوره بیا خپل اثرات مې تب ځان دې تقوادار پرهیزګار اخی خو د خلکو په نظر کې به تقوادار او پرهیزګار ناراضي ځکه حدیث پاک راځي او انسان چې عمل کوي په شریعت باندې
فرائض ادا کوي واجبات ادا کوي سنت ادا کوي مستحبات حتی چې آداب د شریعت خیال ساتي الله کریم جبرئیل علیہ السلام ته आवाज وکړي دی خاص او دا بنده د حرامو نمزان ساتي د مکروهات او د مشتبهات یو کار مشتبه دی یو خوراک مشتبه دی یو جامه مشتبه ده یو سکات چې د شربت دی هغه مشتبه دی هغه نمزان ساتي الله کریم جبرئیل علیہ السلام ته فرمایي فلان ابن فلان توجه دی خو او دا خبره په توجه اوري خاص دې د پاره ويم چې الله کریم په منګه کراوي الله کریم جبرئیل علیہ السلام ته فلانه زوی د فلانی دا بنده زما محبوب شو وسپور خدا و چې د الله سره محبت اوس دا شو چې د الله تعالی امر سره محبت نکله کله انسان داسې شي حدیث کې مرادي داسې درجه ته ورسي چې د دې خوانه محبت او د الله د طرف نه محبت لکه غزوه خیبر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایي سبانه جنډه یو کس د بزور قوم رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله داسې انسان دی چې د الله او د رسول سره محبت دی او د الله او د رسول ور سره هم محبت دی ټول کسانو ویل چې دا جنډه به د چا نصیب کیږي اره او بد نبی علیہ السلام مخه ته کېده کدا جنډه مال راک وای حضرت علی صاحب د ښکاری څه شو وای دا هغه هجستر کی خوب دي عاشو بي چشم یو بیماری او چرته لری لخر کې پروت دی ویره والے پاستر بمانه ولن دکانې لګي پورې کې غسر کی ټیک ټاک او به ورله جنډه ورکوي ورځه دا الله او د رسول طرف ته دعوت ورکا او کني منلو به ور سره جهاد د يهوديانو یو قلعه قموس هغه به فتح تو کله کله بنده داسي زمنګ خپل ځل کې دا ترمامیټر نشي کني ترمامیټر د محبت الله تعالی وې کنه او موږ د خپل ځل کې ښکته کړې وې نو به پته لګاوله چې دا چا په ځل کې د الله څومره محبت د مال محبت د اولاد محبت د زنانو محبت د هر څه محبت زمونږ ځل کې شته آیا دې زمونږ ځل کې د الله محبت څومره دی الله کریم جبرئیل ته فرمایي فلانه زید فلانی ما خپل محبوب جوړ ک او دا ولی محبوب جوړ شو زکه چې د شریعت تمام احکام او پابندي شروع کړي دی خو فرایض او واجبات او سنت پرېدا چې د شریعت د آداب او خیال ساتي د شریعت د آداب قبله طرف تخفیم نه کوي عمره ادب ساتي او دی بل طرف ته حرام خو پرېدا او مکروهات پرېدا مشتبهات هم ځان ساتي چرته حرام خوراک سما خېټه لړ نشي حرام سکاک زما خېټه لړ نشي حرام لباس زما په بدن باندې را نشي تمرا دې احتیاط کې روان دي نو دا زکه زما محبوب جوړ شو نو الله کریم جبرئیل ته فرمایي دا خپل محبوب جوړ کا دا غین رسول جبرئیل علیہ السلام په اسمان کې اعلان کی فلان ابن فلان دا الله محبوب جوړ شوی تاسو مر سره محبت کوي دا غ اعلان سر پزمکه کې را پریوږي د دې پزړه کې محبت راشي دا غي پزړه کې محبت راشي نه چاله پیسې ور کړی دا نه چاله کاکا ور کړی دا هر یو پزړه کې دا محبوب نو عامل په شریعت باندې جوړ شي عامل بالقران دا معنا ځان لند چې د قران په آیاتونو احادیث باندې په فقہ باندې په دې ټول آداب د شریعت باندې دی عامل جوړ شو
نو دا غي بدا اثر شهر چاته به محبوب شي لیکن که ظاهر د خپل لباس پین کړي دي 1500 تسبیح د لاس کې دی هغه اړه ام صادم پیدا کړی دا غلګي یو چوغه دی ما غوښتي د دې د پاره چې خلق را ته خسړې وي لیکن اندرونی خانات چې د شریعت پابندي ته د چا په لکه محبوب کې دي نشي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صحیح مومنان او صحیح عمل کوونکي دا غیر محبت او دوستانه با الله کریم د خلقو په زړونو کې واچي موسی علیہ السلام چې پیدا کړو دا کسی تاسو ته معلوم دي فرعون یو خوب ولید چې د شام د طرف نه یو ور راغی او په مصر کې د فرعونانو د قبطیانو ټول کورونه وسوسول او د بنی اسرائیل کورونه بچ پاتې شو نو د خپل درباریانو نه تاسو کو چې د دې څه تعبیر دي هغه ورته بنی اسرائیل کې یو ماشوم پیدا کیږي چې داستا بادشاہي بلا غدلا څخه ختم شي نو حکم یو چې د بنی اسرائیل ماشومان او الکان چې پیدا کی یا قتل کوي یذبحون ابناءکم ويستحيون نساءکم موسی علیہ السلام چې کله دنیا ته راغی مور یې ډیره تنګ شو چې اوس بس کوم نو یې ورکوټه باندې صندوق ورته جوړ کړ هغه کې واچو او دارو د نیل چې ورته وای دا یو سین دی سین ابل ورځ یو تصویر ما وکړ بلا شی وبدي پدې کې د سپ روغ باندې پرې خو قصص النبیین للاطفال یو کتاب دی باغی کې لیکلي چې د فرعون شپږ بنگلې وی د دې رودینی په غاړه په یو بنگله کې دا او دا بیبي ناسته ده آسیه بنت مزاحم حدیث کې راځي دا ډیره کامله مسلمانه خزه چې وی کتال ته یو ورکوټه وند صندوق پدی رودینی کې را روان دي حکم یو نوکرانو ته چې دا راونسي چراوین اورېوړ کولاوي کچې وی قتل پکې او ماشوم خيسته پکې پروت کوله خلق چړې مړې روان است چې دا چرته د بنی اسرائیل ماشوم دی د یاري د وجنې رودینیل کې را پرې خوده دی رودینیل د مصر په خار منځ کې یو غټ سین تله نیم خار دی خو دی او نیم خار دی اخوانا د فرعون خزي چغې کړې لا تقتلوه خیال کوي قتل نه کوي عسى ينفعنا او نتخذه ولدا امید دا به منګه تا نه فرا ورسي او یا به چې زوی جوړ زمنګ بچی نشته وي په زوی والي به ونی متبنا دي قتل نه بچ دا قتل نه والی بچ موسی علیہ السلام چې الله سره کلام کو او پیغمبر کېده نو یو شپږ سوال وکړ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني الله کریم ورته بیان فرمایي ولقد مننا عليك مرة أخرى ما تامانی د دینه مخکی اون ډیر احسانات کړی دي ته هم شوم ځان نه خبر سي
اذ اوحینا الى امک ما یوحا ستا مورتا منگا پزړه کې الهام کو زړه کې مرتدا خبر اچولې ان قذفيه في التابوت فقذفيه في اليم دا ماشوم په یو تابوت صندوق کې واچوا بیا دا پرو دی نیل کې پریران فليلقه اليم بالساحل او دارو دی نیل ته حکم داو چې دا صندوق دی غاړې ترورو بوزي یاخذه عدو لی وعدو الله او دا ماشوم بسوک راو چتای داسی کس چا الله فرمای چې هغه زمان دشمن دی او د دې ماشوم دشمن دی وی موسی علیہ السلام آتا توزن نبوت درکم رسالت درکم دا خدا تا پتا نشتاغ وقت سکیدل وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي او تامانی ما اقبل محبت درواچو د فرعون د خزی پزړه کې محبت ستاراغه نو آلته چې غکړي لا تقتلوا خیال کوي قتل یې کوي نو بیا څه چل خوري اور پس شاته را روانه وقالت لاخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون خوري رست راتلا زيت را ورسید وسد فرعون د خزي دا یو چې د محبوب معشوم شو او گویا کې پزوی ولینی ولی اله دیل یو دایو ګوري چې پي ورکی شپک دایان را وسید چا پینا خوري ورته ویل هل ادلکم علی اهل بیت یکلونه لكم وهم له ناصحون الته یو زنانه د ډیر خواږه پیری او چې کم معشوم غیږي تواچي او بس دا غي پي خوري ویره ولا من خپل مور ولا راس اچ مور غیږي واچي هغه چې پي وخوړ مور ته ورلوي چې ته وستل تر روزانه راځي د معشوم لبه په اور تاسو ته نو وزګار زما خپل کور دے بچی دی بال بچ دے خاون دے زخو روزانه نشم بیا بس کی وای دا ماشوم بز کور ته بوزم هفتوار به تاسو راوالم وای خدا دې تنخوا شو موسی علیہ السلام ماشوم هغه فرعون چې ټول ماشومان د دلاسه قتلول هغه الله تعالی د کور ته راوست د مور تنخوایم ولګی دا خپل بچین خپل غی کې واچو سره د امن او د امان نو ما خبره دی پوره کوله کچرته عامل په قران باندې جوړ شي حافظ سے ستا محبت په الله تعالی په زړونو کې واچي او په دې چل ول باندې محبت زړونو کې ناراضي چپټ بل څه کې او ښکارا بل څه کې پدې باندې محبت نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم پدې حدیث کی ترغیب ورکا حافظان ہوتا فاحل حلاله وحرم حرام حلال ته حلال او حرام ته حرام نو مختلف احادیث ته او مختلفو غرضونو ته نبی سم پکې اشاره کړی دا کله فرمای چې دا قران ته یاد کی فاستظهره دی کی گویا کی رغبت ته حفظ تا من قرأ حرفا من کتاب الله دی کی حدیث کی رغبت ته تلاوت اشرف علی تنویر رحمه الله یو کتاب لیکلی هغه کې فرمای ته چې کله تلاوت کې تداوی او چې ماته الله تعالی وای چې ته ماته لک تلاوت نو ډیر شوق سره به تلاوت شروع چې وس الله تعالی گویا کې ماته فرمان او حکم کړی دی چې تخپل تلاوت ماته ډیر شوق کې تلاوت وکاو صحیح چې بیا دې دا شوق لګ ډیله شي کمزور شي سوسي بیا زړه کې راوړل چې کله دې زړه تلاوت نه غواړي بیا مر نو د سي انداز کې تلاوت د قران مجید 101 طرف تکې نه و ډیر خوان سره تلاوت تدبر په قران کې کا
سوچ او فکر دا دو درې شعرونه چې ما ورستو فتدبر القرآن ان رمت الهدى تدبر په قرآن کې وکړه ته طالب د هدایت او تدبر وکړه کې چې په معنا د ځان پوي کړي العلم تحت تدبر القرآن علم په دې تدبر د قرآن کې دی العلم قال الله قال رسوله علم کم دی چې فضیلتونه تا اوریدل کیږي چې علم چاو کدا ثواب دی او دادی او دادی داد العلم قال الله قال رسوله کم چې الله فرمایلی او کم چې رسول فرمایلی صلی الله علیه وسلم قال الصحابه کم چې صحابه فرمایلی دا نور علوم چې مدرسو کې ویل کېږي صرف دی او نحو دی ضرب یضرب دا د دې خادمان دي دوی لم الله دا اجر ورکړي نو دا یو حدیث ما تلاوت ک او دا غیم یو مختصر غونډه تشریح وکړ او زما خو غرض بیان کول تنو چې دا څنګه بیان ک الله کریم دی اول په مال د عمل توفیق نصیب کی او به ټول حاضرین ول الله تعالی او دا جلسه غرض او مقصد لپاره جوړ شوی د الله تعالی د غرض هغه مقصد کی کامیاب کی واخر دعوانا صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے داؤ زمونگا محترم استاذ خطیب جامع مسجد افریدی خان مولانا شمس الحق سے استاسو دوڑان دے ډیر په کلی انداز سره قال الله قال رسول د قرآن فضائل بیان کړي زوس خپل یو نوجوان عالم دین خپل یو دوست محترم مولانا مفتی آفتاب عالم سے درخواست کوم چغیرہ شوستا سودوران دی مختصر الفاظ سرا قال الله قال رسول فضائل قرآن بیان کی الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العلي العظيم وصدق النبي الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين بجد لا بجد كل مجد بجد لا بجد كل مجد وما مجد بلا جد بمجد الجد يدري كل أمر شاسع والجد يفتح كل أبواب مغلق میں لیے پیرا ہوں غم زندگی کا لاشا کبھی اس کی محفلوں میں کبھی اپنی انجمن میں سر راہ بھی پکارا لب بام بھی صدا دی میں کہاں کہاں نہ پہنچا تیری دید کی لگن میں او دا دنیا را نہ پمہر کی دن غاڑی دا دنیا را نہ پمہر کی دن غاڑی ما رحمان تدا نکاح منظور ندا مسلمانان رو د دې وخت په مناسبت سره او د انتهایی قلیل ټایم د وجنا ز صرف او صرف په موجوده حالات مدرسې مولا طالب علم او اسلام باندې او څو خبرې تاسو ته عرض کول غواړم زما مسلمانان رو نن دین ډیر مظلوم دي نن دین ډیر زیات یتیم دي نن زما مسلمانان رو هغه دور راغلي دي کوم چې د څو صدې مخ کې چلیدو زما مسلمانان رو د
دغسې وخت چې په دې ځمکه باندې امام بخاري رحمهم الله تعالی درس کولو، په دې ځمکه به امام ابو حنیفه صاحب د فقه